سلامونه نیکی هیله احترامات ځای چشتي ما دا ټیم کې ما سره موجود دی حاجی ظفر علي خانه چې دا تعارف محتاج نه دی د دې علاقې د دې وطن د پاره ډېره منډې ترلې کړې دي ډېرې هلې ځلې کړې دي دې سره څو خبرې کوو. نن یوم مزدور دی او یوم مزدور چې کم دی د مزدورانو په حق کې یو ورځ مانځلې کېږي. په دغه ورځ باندې چې کم دی د پاکستان ټولو ادارې چې کم دی چوټي کوي. دا حواله سره زه د ظفر علي خان سره څو خبرې کول غواړم. یوم مزدور خو مناویږي خو چېرې د مزدورانو ته سریلي به ملاویږي که نو. راځئ موږ سره اوسئ او د ظفر علي خان دا خبرې واورئ. مننه. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ستاسو خبره واورېده جی. دا ګوره د یکم مۍ چې کوم دا یوم مزدور دا مزدورانو سره د وطن مزدورانو سره د ادارې یو جهدي دپاره یو تاریخ دوی ایښی دی او هغه ورسره لمانځلي کېږي. خو دوی سره سره که تاسو وګورئ نو په هر ځای کې ستاسو دا دلته د کارخانې دي دغه دي. زه په لارم چې راتلم نو ځای په ځای د مزدوران غریبانان لګي خپل کارونه یې کولي او د دې فایده چې کوم ده همغه بیروکریټو ته او همغه سرکاري خلکو ته او همغه غټو خلکو ته هغه میلاویږي چې دا د یکم مۍ په دغه باندې دا یو چوټي هغوی ته فري میلاو شوه که نه. نو کم از کم چې یاره حکومت پاکستان له دا پکار دی چې کله ګوره د یو قوم غریب خلک غریبه طبقه په خپلو پښو باندې نه ولاړه هغه قومونه ترقي نشي کولی. نو کم از کم دې طرف ته حکومت پاکستان لا حکومت وقت لا دا سوچ پکار دی چې یاره د مزدورانو لا غریبانانو لا د دې دپاره یو لایحه عمل جوړ کړي. ګوره تاسو وګورئ د کوم زموږ عمل د کوم طرف نه کوم ته لاړ صحیح کنه خلک کوم ځای ته ورسېدل. خلک ګوره د زمونږ او دغه چې کوم دی انډیا هندوستان په یو ورځ باندې آزاد شي. هغوی دا دی ګوره د سوپر پاور جوړېدو کوشش کوي لګیا دي. مونږ دا دی مونږ زمونږ ملک دې کې دي چې یاره مونږ به د قرضې نه څنګه خلاصېږو ډیفالټ نه شو. نو خلک کوم ځای ته ورسېدل او مونږ کوم ځای ته ورسېږو او مین وجه دا ده چې مونږ غریبو خلکو طرف ته توجه نه راکړې. خو د غریبو خلکو طرف ته توجه شوه نو انشاءالله زمونږ دا وطن چې کوم دی نو دا به آبادېږي او دا به مخ په ترقۍ روانېږي. نو زما حکومتي اعلی چارواکو ته هم دا دغه دی چې یاره یوم مزدور ده کم از کم مزدورانو له توجه ورکول پکار دی. خو داسې نه نو کم از کم چې په یکم مۍ باندې داسې څه ایونټس یې والا منعقد کړی وي چې دوی حوصله افزایي شوې. ډېره مهرباني.